د خلیفہ برحق خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین یار غار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مرشدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک د وصال ورځې شپې دي. الله تعالی دې جمله صحابه کرامو اهل بیت سره د غي درجات نورم بلند کی. حضرت سیدنا و مرشدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک خپل نوم عبد الله. کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اعلان نبوت نو فرمایله نو د تبع عبد الکعبه ویل کېدو. خو چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اعلان نبوت فرمایلو نو بیا په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نوم عبد الله کې خودلو. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک شجره نسب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره پشپغم پشت باندې یوځای کیږي. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د والد محترم نوم حضرت عثمان ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ. د مور بی بی نوم حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشہور کنیت ابو بکر دے چې ابو بکر دا د عربی زبان لفظ دے او بکر ویلے کیږي سبقت والا. ټولنا پاولنی صف کې راتلو والا دیتا بکر ویلې کېږي په عربي زبان کې. او چې بیا ابو بکر شي نو داغه مقام خو بیا ډېر لوی شي. د ټولو سبقتونو والا پلار، د ټولو اولینو والا پلار حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک تا ابو بکر ذکر ویلے کیږي چې د مبارک په سړو کې په مشرانو کې ډومبي ځل په ایمان وروړو کې سبقت فرمایلی دی. ابو بکر صدیق تا ابو بکر ذکر ویلے کیږي مبارک تا چې دا د اسلام ډومبي خطیب دی. اسلام د پاره ډومبه چې आवाज د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په امت کې چو چت کړي دي هغه سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دی. دغه شان د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې د حج امیر چې ډومبه سوق دی نو هغه هم سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او دغه شان رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ډومبه خلیفہ هغه هم سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. دغه شان د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د معراج د سفر تصدیق چې ډومبه چا کړي دی هغه هم سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. د قرآن جمع کون کې هغه هم سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. دغه شان کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره دوی مبارک د هجرت په سفر ماندیو او غار سور ته دوی ورسید نو ډومبه غار کې داخلي دو والا هم سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. نو د مبارک ته سبقت په هر نیک او اعمالو کې حاصلو. ځکه خود غزوه تبوک په موقع باندې سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زړه کې یو اراده فرمایله و چې نن خو به د سیدنا ابو بکر صدیق صاحب نه نمبر وړم، نن خو به زه د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې داسې ډیر سيزونه خدمت کې پیش کوم چې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بنی پیش کړي.
د کور ټول نیم مال را جمع کړو او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خدمت کې پیش کړو. حضرت عمر سے مبارک پزړه کې خوشاله دی چې نن خو حضرت ابوبکر صدیق سے زما عمره مال د حضور مبارک په خدمت کې نشي پیش کوله. دا صحابه کرام یو بل سره بغضونه حسدونه نو خو په نیکۍ کې به یو بل سره هغه عزت کول او فاستبقوا الخيرات هغه صفت ورته الله ورکړو چې ګوري سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کور ټول مال را جمع کړي دی او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کو. انچی روایتو کې راځي او چې د مبارک د کور په دیوالونو باندې خپل لاس مبارک وهلو چې چرتستنه من خو کور کې نی د پاتې چې استنم د رسول الله مبارک په خدمت کې پیش کما. چې کله دغه منظر سیدنا عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ کتو نو ځان سره فرمایي چې حضرت ابوبکر صدیق سے رضی الله تعالی عنہ نمخ کې سبقت حاصل اول دا ډیر مشکل دی دا ډیر ګران دی. یو ورځ سید عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره تشریف فرماوا. د شپې وخت اسمان نظاره دا بر استوري اسمان کې پړکیږي. د سید عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک اسمان طرف ته توجه شو دهان شو. محبوب علیه السلام نا تپوس کوي چې قربان د دې اسمان د ستور عمرم نه کوي بد چاوي. ګور سید عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک ته دا یقین حاصلو چې رسول الله مبارک ته د دې علم هم شته د دې علم ورته هم شته چې اسمان کې ستوري څومرم دي د دې علم ورته هم الله ورکړي دي. نور رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې آو زما په امت کې یو شخصیت ته وای جی سوق دی وای حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها پزړ کې داو چې کې دې شي زما پلار مبارک یاد کی رسول الله مبارک ته الله ډیر عظیم شان ورکړ. نو محبوب علیہ السلام د خپل بیبي مبارک په دې طبيعت لکوي شو ورته فرمایي چې بیبي ستا پزړ کې چې زما پلار مبارک ابوبکر صدیق سے مبارک بیادای. نو دا ووره چې د حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ ټول نیکی چې را جمع کی هغه د ابوبکر صدیق سے یو نیکی ته نه رسیږي. ابوبکر صدیق سے یو نیکی ته نه رسیږي. ابوبکر صدیق سے خو ابوبکر وکړه ډیر لوی شان ورلا الله ورکړو. کله چې د معراج په سفر باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تشریف وړل ولا مکان ته واپسی کی جبریل علیہ السلام مبارک ته فرمای چې جبریل زما د دې سفر بس سو تصدیق کی سوک به یقینو کی چې زدا سي پيوش پکې لا مکان ته تلوم د اسمانونو سفر مې کو جهنم او جنت مې ولیدو. نو ابو جبریل علیہ السلام مبارک وته فرمای کو سوک یقین کوي او کنه کوي ابوبکر صدیق سے خو بدرمانی یقین کوي وي فرشتو تم شان معلومو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای چې زما الله تعالی سره په لا مقام کې چې د ملاقات سعادت نصیب شو. وی الله را تو فرمایل چې اے زما حبیب ز چا سره چې مینا کوم تب مغه سره مینا کې وی ما ورته فرمایل یا الله چې ستا ور سره مینا دنو زبم ور سره مینا کوم محبت په کوم خو یو رضا ابوبکر صدیق سے سره ډیره مینا کوم. الله ورته فرمای رسول الله مبارک تا وی ز ابوبکر صدیق سے سره ډیره مینا کوم. کله چې واپسی کی وی سدرۃ المنتہا ته رسول الله مبارک فرمای چې ضرور رسیدم وی جبریل علیہ السلام مبارک رانا. نو جبریل علیہ السلام مبارک سره می ملاقات با سدرۃ المنتہا کې چوشو. نو ماته جبریل علیہ السلام مبارک فرمای چې اے د الله رسوله الله سره کلام وشو ماته لګ دغه خبرون لګ یو خبره خو کا
وای ما ورته فرمایي چې الله را تو فرمایي چې زه هم ابو بکر صدیق صاحب سره مینه کوم او ای زما محبوبه تم ور سره مینه محبت کوه. وای جبرئیل علیه السلام دی خبر سره ډیر زیات وسکې شو. وای راته فرمایل اے د الله رسوله که د اسمانونو او د ځمکو ټولو مخلوقاتو سیدنا ابو بکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ سره مینه او محبت شروع کړو نو دا جهنمونه به ټول تش پاتې شي. د عذاب د پاره به څوک وینه بیا وي. د ابو بکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ مینه کې داسې کمال پروت دی، داسې مینه. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته یو ځل رسول الله مبارک فرمایل چې رضوان اکبر د ستا د پاره مبارک شي. نو رسول الله مبارک ته فرمای چې قربان دا رضوان اکبر څه شی دی؟ وای دا د الله تعالی یو خاصه تجلی ده چې هغه صرف پتا باندې الله تعالی را وري، صرف هغه زما په امت کې امستا نصیب کیږي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای چې د حضرت آدم علیه السلام مبارک نواله تر ورځ د قیامت پوری چې څونه خلق نیک اعمال کوي او کړي دي د هغې ټولو اعمالو ثواب اجرونه به زما په عملنامه کې الله اچوي. او زما په امت کې زمانه بعد تر ورځ د قیامت پورې چې څونه خلک نیک اعمال کوي د هغې ټولو ثوابونه به سیدنا ابوبکر صدیق صاحب مبارک په عملنامه کې الله اچوي. داسې لوی شان سیدنا ابوبکر صدیق صاحب مبارک ته الله ورکړی. بهادر ډیر زیاتو، بهادر ډیر. چې کله د بدر د جنگ موقع وه او اخوا د کفارو تعداد هم ډیر زیاتو، اسلحه هم ډیره زیاته وه او ټولو صحابه کرامو سره د خپلو ځانونو فکر نو د رسول الله مبارک فکر وسره و. شرطه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته دا کفار نقصان ورنکي. نو ټولو صحابه کرامو مشوره کوله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د پهردارۍ د پاره څوک داسې تکړه سړی مونږ مقرر کو چې هغه د حضور مبارک صحیح پیرداری وکړي چې مونږ بې فکره شو د رسول الله مبارک نه. ټولو په مشوره باندې سیدنا ابوبکر صدیق سے مبارک راوړاندې کوم او د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم خیمه مبارک سره سیدنا ابوبکر صدیق سے مبارک رضی الله تعالی عنہ پهراداری ته ولاړو. کله چې مدینه منوره ته رسول الله مبارک تشریف وروړو نو د مدینه منوره يهودو داسې سوچ او فکر چې هغه ټیم کې د يهودو داسې حالاتو چې هغه په ټوله مدینه منوره باندې هولډو، مالی حالت سره هم ډیر زیات مضبوطو او جانی حالات سره هم ډیر زیات مضبوطو، تعداد ډیرو. نو دا غي سوچ او فکر کې دا و چې د مسلمانان به بس همیشه زمونږ محکومي، چې نن سبا څنګه يهودو دا سوچ او فکر دی. کله چې رسول الله مبارک مدینه منوره ته تشریف وروړو ای مبارک یو عظیمه پالیسی مقرر کړه چې هغه سره ورځ تر ورځې د مسلمانانو معیشت پترکی شو، مسلمانانو ته الله تعالی ورځ تر ورځې تقویت ورکولو. يهودو چې دغه منظر وکتو چې اوهو دا هم ورځ تر ورځې مسلمانانو د معیشت په لحاظ سره طاقتور کیږي او زر د چې دی په موږ غلبه حاصله کی. نو زی په زی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مخالفت شروع کو، اگر چې رسول الله مبارک د سره خپل موحدم شي و. نو په دغه موقع باندې یو فخاد یو يهودیو هغه چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مخالفت کو، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مخالفت په وجه باندې ابوبکر صدیق سے ورپاسېدو، په دې مخ ته یو مضبوطه توړه پورته کا، مضبوطه. او دای ورته فرمایي چې کاش زمونږ او تاسو ترمنځ معاهده نن وي نو نن به درنه ما دا سر جدا کړو، زما په مخ کې رسول الله مبارک بس بدوي. ابوبکر صدیق سے مبارک رضی الله تعالی عنہ داسې عظیم ابوبکر صدیق سے مبارک رضی الله تعالی عنہ د احد په میدان کې
چې کله مسلمانانو ته الله فتح ورکړه او هغه 50 تیر کمان چې کوم حضرت عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په کمانډرۍ کې رسول الله مبارک درولیو ای په دې خیال او ګمان را کوشو چې کفار لاړو او بیا کفارو واپس حمله وکړه نو په هغه وخت کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره د احد په میدان کې سیدنا ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ دا سه نور مشهور صحابه کرام د حضور مبارک نه غیر چا پیره ولاړو توري ځان سره نیولې وی چرته په حضور سو گزارو لکی په حضور علی السلام مبارک باندې سو گزارو لکی دا رنګ د خندق په موقع باندې سپیشل یو زیر حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله مبارک ورکړو او ډیر سخت زیو چالتا د حمله ډیر زیاته توقع چې کفارو د طرف نه به حمله وشي د مسلمانانو باندې خو سیدنا ابوبکر صدیق صاحب هغه زی داسي ثابت قدمي سره قائمو ساتلو چې اخواړو کفارو سوچو منکړې شو چې په دې طرف دی مونږه حمله وکړو هغه د خندق په میدان کې چې کوم ځای کې دره ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ ډیپټي وا الته د ابوبکر صدیق صاحب مبارک په نوم باندې جمعه تم جوړ شوی دی حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ د حدیبیه په مقام باندې هم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره موجود رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه مکی معظمه تخپل سفیر لیږي اخوانا عروه راضی عروه بن مسعود راضی چې دلا ایمان نه دی وروړي دلا ایمان نه دی وروړي نو دا عروه رسول الله مبارک ته وایي چې اے د الله رسوله استاد صحابه کرام معاذ الله ثم معاذ الله ډیر یریدون کی دي تاسو په دای باندې ډیر املا متړی او اسنه چې تاسو د یوازې فریدي او تاسو ته ډیر غټ نقصان ملو شي دا سوچ مکوي چې موږ به کفارو سره جنگ وکړو په دغه موقع باندې ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ ورپاسیدو او ډیر غضبناک شو او ورته فرمایل چې عروه دا وورا چې زمونږ د الله په ذات باندې قسم وی چې مونږ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مخطبم جنگیګو د مبارک په شابم جنگیګو د مبارک په خي طرفم جنگیګو د مبارک په ګس طرفم جنگیګو هغه پوری بجنگیګو سو پوری چې زمونږ د دې وطن نه د اثر نه جدا شوی او که زمونږ او تاسو ترمنځ دا معاهده نه روانه نو عروه نن به مدرنه د اثر وهلو ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ د حضور کلک عاشقو کله چې مکه معظمه فتح کیدا او مکه معظمه ته رسول الله مبارک تشریف وروړو او د کفارو منډي وهلې زه په زه منډي وهلې نو دواړه مبارکان رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په یو اوخ باندې تشریف فرماو ابوبکر صدیق سے پبل باندې نو رسول الله مبارک چې د کفارو د منډي وکتی نو ابوبکر صدیق سے ابتدا سو وکته ابوبکر صدیق سے هم ورته وکته نو یو بل ته مسکی شو هغه منظر و ترایات شو چې موږ دوانو خدای مکه پرېخي وا وګورو ماغه خلک رانه اوس منډي وی لګیا دي او د تبسم په حالت کې ورته رسول الله مبارک فرمایي چې ابو بکر د حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه اشعار خلقوایا ډیر مذهبو کې اوس علم حکم جوړه ده چې کفار زما بد ویلي او حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دغه جوابونه ورکړو وای چې کله مکی معظمه د ابوبکر صدیق صاحب داخلي دو نو د حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ کلی اشعار په زبان مبارک باندې او رسول الله مبارک ورته تبسم کولو هر موقع باندې په هر پهلو باندې په هر جنگ کې په هر غزوه کې
رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره ابو بکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ موجود حضور مبارک سره د وفاداری رشتہ قائم ساتلی و تر وصال پوری د پیر پروز باندې دا مبارک دنیا نه پرده شوی دی په 22 جمادی ثانی باندې او مبارک قبر مبارک هم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره دی یو ورځ رسول الله مبارک فرمای چې زما په دې دنیا کې درې سيزونه ډېر زیات وختي یو مې نیک بیبي یو عطر خوشبو او بل مې موز ډېر زیات وخته ابو بکر صدیق سے مبارک وته فرمای قربان زمام درې سيزونه ډېر زیات وختي تاسو ګورئ د ابو بکر صدیق سے رضی الله تعالی عنہ د خوخه ته ګورئ ټول خوخه د رسول الله مبارک د ذات نه غیر چا پیره ده نو مبارک ته فرمایي ابو بکر ستاسو خوختي وای زما دا خوخته چې زما سترګې دی وي او ستاسو دیدار دی وي چې هر وخت ستاسو دیدار کوم اوسم د حضور مبارک په دیدار کې مصروف دي بل دی وای څه خوختي وای بل می قربان دا خوختي چې ز بس پیسې دی مال دی او پتا سو باندې شیندم بس کله چې بیعت کو د رسول الله مبارک نه د بیعت نه بعد فورن رسول الله مبارک ته په خدمت کې سلویغ زر درهم پیش کړی 40,000 درهم رسول الله مبارک ته پیش کړ چې قربان دا زمانہ قبولی کوي د دین په کار کې وی لګوي سخاوت هم پکې ډیر زیات بل دې څه وخت یې ابو بکر صدیق صاحب بل مې د الله رسول دا خو خدا چې زما بچي سید عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک دي ستاسو په نکاح کې راشي هغه درې واړه خواهشات الله تعالی پوره کړ الله تعالی دې د سیدنا ابو بکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ جمله صحابه کرام و مبارکانو سره درجه بلند کی دا مبارک په خاطر دی الله تعالی زمو د ټولو مغفرت نصیب کی اچد مراقب او داغي په حق کې بیان کړو ورځم ډیر مختصر دي ان شاء الله بچا سے مبارک تشریف وروړي دي دایبم لګ ناتوانو کی د ابو بکر صدیق صاحب کو منقبت په سروین هغه بم لخير مونږ ته وي واخر دعوانا الحمدلله